تاسو کې شرکت کړی دی دا ډېر لوی منقبت دی د صحابي دپاره چې یو جهاد کې شرکت وکړي بل هغه جهاد چې په امر د رسول الله جهاد وي او دریم دا چې مشارک حضور پاک دی ورسره او امیر د جهاد جرنیل هغه د دواړو جهانو سردار دی نو دا ډېر لوی منقبت دی شابه وبه قال حدثني احمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال حدثنا محمد بن سليمان عن مسعود بن بريدة عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوه د 1400 کې بریده شرکت کړي ابن د بریده عبدالله دی او د پلار نه نقل کوي چې بریده ابن حسیب اسلمي دی قصه د تما کړي وکیا دي دا هغه صحابي چې حضور پاک د نیوکې دپاره د مدینې نه بار ورته ولاړ ویلې مې ده که نه ده ویلې نه ده ویلې حضور پاک چې کله د مدینې نه مکې نه مدینې ته هجرت کو د سلو اوښانو انعام د مکې کافرانو ویستی و د سلو اوښانو انعام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سر کې او د سلو د حضور پاک په سر کې 200 اوښان داسې ده لکه نن سبا 200 موټرې چې اوښ خو ډېر قیمتي مال نو د مکې خلکو کوشش وکړه حضور پاک د خدای بچ کړه دا بریده ابن حسیب اسلمي د مدینې د علاقې و او دې هغه ځای نه راغلی او د ده دا نیت و چې دا 200 اوښان به زه ګټم ځان سره بلا لښکر لوستی او د مدینې شریفې ټولې لارې بندې کړې وې مشهوره لار چې کومه وه هغې باندې حضور پاک رانغی قبا سیډ ته د دریاب په غاړه او دقلته دې په خپله ولاړ چې حضور پاک هلکه خبرې ونه کوئ که څوک خبرې کوي دا پاسوم بیا بارې وباسم خبرې به نه کوئ غالبا دا بارۍ ملګري به خبرې کوي زموږ طالبان خپلې خبرې نه کوي اواز نه دی ولې دا لوډ سپیکر تار باندې ملګري ناست دي غالبا دې سره خراب شوي حضور پاک کې ولې د حضرت ابوبکر صدیق دی په یو سفر د تجارت کې لیدلی و هغه پیژنده رسول الله مبارک نه پیژن ابوبکر ابو نبی علیہ السلام ته وی الله رسول هذا بریده نوم یې مشهور ځکه هغه زمانه کې غټ بدماش و ډېر لوی مضبوط ته خو بریده دی ابوبکر صدیق وایي زه ډېر پریشان وم ځکه چې هغه سره خپل لښکر دی نیزې دي تورې دي ورسره موږ سره خو هېڅ هم نشته ډېر پریشان په حضور پاک خفه وم گزار پې ونه کړي وی رسول الله مبارک په شان بهادر انسان ما نه دی لیدلی مسکې شو حضور پاک او هغه په خدای به خیر کړي الله به خیر کړي دې کې بریده راغی د دې بدماشانو دا قانون چې دې لومبې په سړي روب اچوي که په لومبې روب کې یوړې نو بس لاړې غرق شوې او که په لومبې روب کې یو نړې نو دا بدماش هم غوښه انسان دی هغه هم یریږي ګورئ نو هغه لومبې فوراً کوشش کو چې په حضور پاک خپل روب قایم کړي نو رسول الله مبارک پې مخکې شو وی څوک من انت نو هغه ورته وی انا بریده بن حسین داسې په زور کې بدماشۍ سټایل ما نه پېژنې مسله د بریده نو رسول الله مبارک ابوبکر صدیق ته مخ ور واړو وی برد الله عدونا دشمن خدای یخ کړه حسن تفاعل نیک فالي ونیوله وی د کم قوم سره تعلق لري هغه ورته بنو سهم دې قوم بنو سهم حضور پاک ابوبکر ته بیا مخ ور واړو وی قدر الله لنا سهم خیر د خیر څه خدای موږ له راکړه بیا یې نیک فالي ونیول بیا دې تپوس کوي غټ قوم دې کم قوم سره تعلق لري وی اسلم قبیلې سره دې غټ قوم حضور پاک بیا ابوبکر ته مخ ور واړو وی وصلنا بسلامه وسلامتیا راورسېد ګور هغې نه نیک فالي ونیولې او ورته یې ته څوک یې بریده ورته وی رسول الله مبارک ورته وفرمایل انا عبد الله ورسوله ګور عبدیت هر ځای کې پیغمبر مبارک مخکې کړی زه د الله بنده یم او د الله رسول یم انا محمد او محمد او چې دی څنګه ووی نو بریده سره نیزه وه هغه نیزې له یې داسې ټس ورکړه او په ځمکه باندې راوبروله او رسول الله مبارک ته وی ان وجهک لیس بوجه کذاب ستا مخ د کذاب مخ نه دی
یو لویه حلقه د صحابه صرف او صرف د رسول الله مبارک د مخ په کتو مسلمانه شوې یو دا ده. او چې څنګه یې ده وی بس زه ستا ملګرتیا غواړم کلمې شهادت یې ویله سره د ملګرو مسلمان کړ او بیا حضور پاک ته وی د الله رسوله د مدینې خلق قبایلي خلق دی د دې مستقل یو باچا نشته نو چې که ته د ما په امان کې داخل شې مدینې ته نو ته به محفوظ شې لکه پخوا چې به زموږ په دې وطن کې په دې مومندې جلسه کې یا په دې نورو کې قبایلي علاقو کې به ملکان نو زموږ د وطن کې که به چا مړی و که لا بړه ملک سره به دیره شو بس به محفوظ و هغه ته بیا چا غږ نه کو نو دا قبایلي خلق دی زما په امان کې که مدینې ته داخل شو نو ته به محفوظ شوې حضور پاک په ډېره ښه ده نو هغه بریده اسلمي خپل پټکې راکوز کړ او د نیزې په سر کې یې ورکړ او بره یې نیزه ونیوه او د رسول الله مبارک د اوښې رکاب یې ونیوه او مدینې شریفې ته ملګرو ته وایي ګیر چاپېره تاو شئ څوک ورته نقصان ونه رسوي او مدینې شریفې ته حضور پاک په یو ډېر لوی پروټوکول کې خدای پاک ور داخل کړ او دغه بریده به اعلان کو وایي خلکه واورئ رسول الله مبارک نوم به یې غېښته چې د بریده په امان کې مدینې ته داخلېږي ګورې که چا غلط وکتل چې سترګې ته یې وباسم نو سحر نه د رسول الله مبارک د سر دشمن او بیا د ماسپښین نه پس د رسول الله مبارک د سر محافظ نو دا بریده ابن حسیب اسلمي وایي د غذا کړې ده سره د نبي علیه السلام نه دا زوی دا پلار یادوي 14 غزوات یې ورسره کړي نو ما خو تاسو ته وایي چې دا ډېر مجموعه د مناقبو ده یو جهاد کې شرکت بل هغه جهاد چې پیغمبر وایي کوه په دې کې خو شک نشته چې دا قتال فی سبیل الله دی او دریم دا چې د پیغمبر په معیت کې کوي او څلورم څه چې د جهاد قومندان او جرنیل یې څوک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم برات اختتام ته بله ورځ اشاره شوې ده انه فی السبع فی العشر الاواخر تاسو ته باباجي ویلي چې د امام بخاري د ابدا چې د هر په کتاب کې آخر کې داسې یو لفظ راوړي چې هغې کې اشارت خاتمې د کتاب دی او مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکي وینا د هر کتاب په آخر کې داسې لفظ راوړي چې د انسان خاتمې ته اشارت نه براخت اختتام هغې کې هغه الاواخر لفظ کې اشاره شوه بس پکو وصلی الله تعالی علی سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه دا کلی مدرسه دا کلی مدرسه